که ته دا غواړې چې زه ښکلی ښکاره شم خصوصا زما دا خبره د ځوانانو ته ده نو ګوره په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ته سحر ماښام بلیډ ترې راغستی او د مخ نه یې تک شین یو دغه جوړ کړی دی او صفاکۍ را صفاکۍ په دې څوک ښکلی نه ښکاري جنازه مقابله به وکړو چې کم ځوان ږیره خریلي او کم نه یې خریلي دواړه به ودرو خلک به فیصله وکړي چې کم یو بګې ښکلی ښکاري په دې څوک نه ښکلي کېږي چې ږیره خری او نه په دې څوک ښکلي کېږي چې ویښته د انګریزانو په شان جوړی په دې څوک نه ښکلي کېږي چې کله دې په منځ کې پرېښودي سیډونه دې لرې کړي دي او کله دې سیډونه پرېښودي منځ دې لرې کړی او کله دې ودرولي دي لکه د بانګي دې دغه په شان او د په ځان پورې خلک وخندول په دې څوک نه ښکلي کېږي ګورې نه څوک په دې ښکلي کېږي چې دی به میکپ استعمال کړي او دا خبره خصوصا زما د زنانو ته ده چې ګورې په دې باندې څوک جنۍ نه ښکلي کېږي صرف چې هغه میکپ یې استعمالوي او هغه ښکلي او ګرانې کپړې استعمالوي او هغه دنګ پیزار او قیمتي سینډل او لوپټۍ او دا شینې استعمالوي په دې څوک نه ښکلي کېږي که تاسو حقیقي هغه ډول غواړئ او زینت غواړئ نو هغه د ایمان ډول دی الله سبحانه تعالی دې موږ ته نصیب کړي هغه د ایمان د زینت دی چې انسان په دې سره ځان ښکلی کړي الله سبحانه تعالی دغه ځوانان په دې ښایست باندې ښایسته کړي ځکه رسول وسلم خو دا وصیت کړی دی اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ اولنی پکې څه ذکر کړی ده شبابک قبل حرامک ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه نن ځوان یې که نه په لاسونو کې دې زور دی په مټو کې دې زور دی په خپو کې دې زور دی اوږده اوږده تهجد کوه سبا وګوره بیا نشي کولی نن ستا په مټو کې زور دی ته د الله سبحانه تعالی هر قسمه بندګي کولی شي ځان قربانولی شي ځان خاورې کولی شي سبا له به یې ټوخي سره اودس ماتېږي بیا ورته څه بندګي وکړي د الله سبحانه تعالی مونږ چې بوډاګان شو په جومات کې ځان له جانماز واچو په د اولني سب کې بیا ورته څوک پرېږدي هم نه ته به چې دا داسې د پوخانه دیندار روان دی او دغه ځای ځان له نیولی په ځوانۍ کې چا لیدلی هم نه و په جومات کې په مزدورۍ کې چې مصروف او کله چې د مزدورۍ و چا لیدلی هم نه و په دې جومات کې خو چې کله د مزدورۍ نه ریټایر شو او بدن یې ختم شو او اډوکو هر ځای جوړې اواز شروع کو نو بیا ځان له جنماز راوړو د جومات په اول صف کې واچو وایي زما د جنماز ګورې څوک ونه خوځوي وایي موږ دا نه وایو چې دې خلکو ته اجر نه میلاوي خو موږ وایو کوم ځای کې دی او کوم ځای کې هغه ځوان فرق په بوډا او په ځوان کې دا ځان سره یاد ساتئ د ځوان سړي ښایست دی د بوډا ښایست دی نشته د ځوان سړي شهوت په زور کې بوډا سړي شهوت ختمي ځوان زوري جنگ کولی شي کنځلې کولی شي بدې ردې ویلی شي هر قسمه ګناه د ده سره طاقت یې کولی شي د بوډا سره طاقت نه وي نو ګناه به څه وکړي د دې طاقت باوجود د ځوان په دې خواهشاتو باندې خپې کېږي او د الله سبحانه تعالی بندګي کوي د دې بوډا نه ښه نه دی ډېر دی ښه دی شک نشته تو ځوان او بوډا کښېنې او ځوان ته وایي چې د نظر حفاظت کوه جنکو ته مه ګوره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وایي مؤمنانو سړو ته ووایي چې سترګو حفاظت کړي ته یو ځوان هلک په بازار کې ولیدو هغه ته دې وایي جنکو ته ګورې ونه ګورې بل ځای کې یو بوډا را روان دی ملا یې سمه ټیټه شوې ده او امسا ورسره په لاس کې ده بابا ګورې جنکو ته ونه ګورې ګورې بابا جنکو باندې څه کوي او نه ورته ګوري ښه ځوان هلک جنکو ته نه ګوري په دې دواړو کې چې زیات محنت او کوشش کوي هغه دغه هلک دی ځکه چې هغه کې شهوت شته او په شهوت خپه ږدي او جنۍ ته نه ګوري دغه شان پیغله جنۍ ده ځوانه جنۍ ده هغه پردو سړو ته نه ګوري په نسبت د هغه بوډۍ د دې اجر ډېر دی او د دې محنت او کوشش چې د هغه ډېر دی زه تاسو له د صحابه کرامو د ژوند نه کم مثال درکړم ما سره ټیم نشتی یعنې ما تاسو ته په دې باندې مثالونه درکول او زما الحمدلله 2 بیانونه دي په دې عنوان د صحابه کرامو ځوانان هغه واورئ تاسو به حیران شئ چې الله سبحانه تعالی دغه څنګه ځوانان پیدا کړي اسامه ابن زید رضی الله عنه اسامه بن زید رسول الله وسلم په لښکر باندې مشر کړو او د لښکر یې شام ته لیږو او د هغه عمر په هغه وخت کې د 19 کال نه زیات نه و د 19 کالو هلک دی په لښکر باندې مشر دی او په دې لښکر کې غټ صحابه کرام دي ګورئ دی په هغو باندې امیر دی زمونږ هغه د 15 کالو شي روجې نه نیسي چې ټوله مور پلار ته وویل لکه د ماشوم دی سکول ته ځي
زمونږ د 15 کالو یو ښه تکړه خرش فرش ځوان به وي ده باندې روجې لا نه پرهیز کېږي او چې ته ورته ووایې چې ورته ووایې چې ږیره پرېږده ورته ووایې چې د پنسۍ د ګټو نه بره ساته ماشوم دی پوه به شي څه دی ماشوم دی د هغوی هغه د 18 کالو لښکر مشر دی د صحابه کرامو هغه د 18 کالو د لښکر مشر دی بیا رسول صلی وفات شو دا لښکر بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې لښکر کې عمر بن خطاب رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله راغی اسامه بن زید ته وی اسامه که ته اجازت راکړې چې د عمر بن خطاب موږ سره پاتې شي که ته اجازت راکړې الله اکبر نه هغوی اجازت ته پاتې دي شي د 18 کالو هلک ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی که ستاسو اجازت وي هو اجازت